دا بعض طالب او عالمي کنه په د باندې د علم او د قران غ اثر نه ښکاری. عالم هغه دی چې داغه زندگی داغه خبره داغه تک داغه مزل داغه اخلاق دا ټول د قرآنی د نبی اخلاق سو خلقه القرآن. عائشہ رضی الله تعالی عنها وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق قرآن دی. زنانه د قرآن ویلې اوسې زندګۍ ته وګوره ما ته قرآن څه وایي. قرآن زنانه ته خطاب کوي ولا تبرجنا تبرج الجاهلیة الاولى. ندی اوزی الله دا زنانه په شانته د وتلو د زمانې د جاهلیت بهر دي دا نه ګرځي. بار ته به زنانه نه وځي کوڅه ته بنای اوس چناچورو سوداګري بیلی نه کپړو والا بیلی منډای له بلاړ شدا به بیلی د سړو نه والله بازارونو کې اوس کزي ډیری دي. د قیامت د نخونه یوانه خداده په اشراط الساعه کې یو حدیث دی د الله نبی وی کله چې د امت زنانه بهر تر اوتلی دا بازارونو کې ګرځیدلې نو د دې اثرات او نتیجه به څه د الله نبی وی چې کله زما د امت به حیا خلق بهر ته ووت او زنانه به حیا شول نو الله به په لا علاج امراض مسلط کی او داسې امراض به الله مسلط کی چې دا غي نمونه به نه پلار اوریدلی او نه به نکاح. چا د بلډ پریشر نوم پیژاندل چا شوګر پیژاندل اوس دا مخکنی بوډاګان او مخکنی بوډایګانی ویلیم نشي. چا کینسر پیژاندل چا اپنډکس پیژاندل دا شي نه ولی دا زمنګ د ګناهونو اثرات دي. یو طرف ته وایو قرآن بل طرف ته زندگی د يهوديانو ده. اوس خلق راپاتېږي جلسې کوي جلوسې کوي څوک یو کوي وایي یاره د پیغمبر ګستاخي شوي باندې راپاتې یاره وایي د صحابي په سیرت بد ویلی شوي. منګ او تاسو له ګریوان کې سوچ پکار دی چې زما او ستا زندګي څومره د پیغمبر سره موافق ده. ته خپل شکل ته وګوره ته د خپل پیزار ته وګوره ته د پیڅو ته وګوره ته د په کور کې بیبي حال ته وګوره ستا د زنانه جامې څنګه دي دا شریعت موافق دي. ستا د زنانه اخلاق د شریعت موافق هغه بچوله تربیت څنګه ورکوي. اوس خو چې موږ تربیت ورکاو نو مورې پلار ته لمسی وی دی پلار ته د یو دوه کنځلې وکړه دا وله تربیت ورکوي. خو پیسې د ښځې ته پرېښودلې هغې به ټولې جامې کړي د اولاد تربیت فکر نه. یو عالم تیر شوی دی عبدالرحمن فاروق رحمه الله د امیه په زمانه کې دی د بنو امیه په زمانه کې دا جهاد دلاړ چې کله جهاد لاړې دا بهر 27 سال دا بهر 20 کاله بعد په دې کې دا ماشوم پیدا شو ښځې ته 10,000 دیناره خرچې له پرېښي. بیا چې کله فتوحات وشوله او مجاهدین بیرته کلي ته راواپس کېدل نو عبدالرحمن بن فاروق هم پکې راواپس چې کور ته رالی 20 کاله پس ښځې چې جوړه په خیر وکړه حالات یې زده کړه بیا یې ترې تپوس وکړی چې تاله زندګي څه تنګستیا خو د باندې نه ده راغلي مشکلات ویل نه الحمدلله ویل ښه وخت تېر شو. ښه وی دا راته ووایه چې هغه 10,000 دینار مې دله درکړي وو هغه دې چېرته ولګول مصرف دې کړه. نو هغې ورته ویل زه لاړ شه د مانځه ټیم دی جمع وکړه د جمع نه پس راشه زه به درته د هغې مصرف در وښیم چې ما دا روپۍ چېرته لګولي. عبدالرحمن فاروق لاړې جمع له چې کله جمع وشوله یو نوجوان لکه کېناستو په منبر باندې او د قرآن درس کوي او خوندور درس کوي خوږ درس کوي. عبدالرحمن فاروق هم ورته کېناست وی په دې زړه کې مې ویل چې کاس داسې بچی یو زما وی نو څومره به بهتر. واپس کور ته رالی را روان دی په لاره باندې هغه نوجوان چې په جومات کې د قرآن درس کاو او دقه سړی د عبدالرحمن فاروق چې 20 کاله پس راغلی و دی دواړه په درشل باندې د یو بل سره میلاو شو. زوی ورته وایي بابا لاره دې خطا کړې ده دا کور زمونږ دی. بابا ورته وایي لکه زه 20 کاله بار وم الله دې پوهه که دا کور زما دی زما بیبي پکې ده پردي کور ته راځي. بعد دیو دوان باس مباحثه شروع شوی
مور یو ته د دننه نغه کړی دی ویل خبرې اترې پرېږده و یو باس مباحثې دننه راشئ چې زم فیصله وکړم چې دننه دواړه ننوتې دي نو عبدالرحمن فاروق ته ویلي چې دا خو دی بچی دی او تا چې هغه 10,000 دینار پریښي نو په هغه مې د دې بچي تربیت کړی دی د دې نه مې داسې عالم جوړ کړی عالم دین دې کې کردار د چا او دا صرف د مورو دا تربیت ولا چا ورکړی او دا ولا مور ورکړی او بیا دغه سړی په ربیعة الرای باندې مشهور او دا د امام احمد بن حنبل او د امام مالک استاد او د امام بخاری غونته کې محدثین او استاد دا نه مرتبه ته چا رسولیو دا الله رسولیو خو ذریعه او سبب ولا دا د مور محنت اوس کو د خځې ته روپۍ پرېښودلې چې ته راځې هغه به یې ټولې جوړې کړي یا به چڼو چور کړي خېټه ولې نه مړی او ځان لا عیش عشرت ولې نه کوي